چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان موسی دعا الله تعالی کله چې الله تعالی نه موسی علیہ الصلوۃ والسلام سوال وکړ چې اجعلنی نبیا تلک الامه یا الله ما دغه امت نبی جوړ کا د کم امت منګه شات روایت کوي چې کله تورات پڑھاو کو تورات کې ردی امت صفات ولیدل نو رب ما دغه امت چې نو ما پیغمبر جوړ کا قال نبیها منها الله فرمایل نبیها منها دغه امت نبی به دغه امت نه الفاظ تلک سوچ کې نبیها منها دغه امت نبی به دغه امت نه دلته کې نبی صيغه الله تعالی واحد راوړه جمع رانوړه پته ولګره چې ردی امت تپاره و صرف یو نبی چې نبیها الله دې سونه فرمایل چې انبیاءها منها دغه امت انبیاء به دغه امت نه بلکې نبی به دغه امت نه چې کوم دی پته ولګره چې ردی امت تپاره صرف او صرف یو نبی دی بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته دلته موږ ته دوه خبرې واضح شي یو دا چې موسی علیہ السلام په شانته یو جلیل القدر اعلی مرتبه والا پیغمبر الله د امت پیغمبر جوړ نکو نو موږ وایو چې موسی علیہ السلام الله د سوال باوجود موسی علیہ السلام په الله باندې دومره ګران دا غیب باوجود الله د امت نبی جوړ نکو موږ د مرزاغون ته یو ملعون او یو پلیت او یو نجس به الله د امت څنګه نبی جوړي دا د خلکو پر ذهنونو باندې څه شویری چې خلک پرغه کذاب او دجال پسې بیا هم چې کم دینو ور پسیری سوک ور پسیری منی سوک وې زری چې کم دینو دفاع کوم بهر کې د روایتونو پته ولګیرا چې موسی علیہ السلام ته الله فرمایل نبیها منها انبیاء نه بلکې یو نبی وای هغه هم د امت نه قال نو موسی علیہ السلام بل دعا وکړه دعای دا وکړه چې اجعلنی من امت ذالک النبی صلی الله علیه وسلم رب دغه امت خو زه نبی نشم جوړره خو ما دغه نبی امت جوړ کا ما دغه نبی امت جوړ کا ځکه تورات کې د امت فضل ډیر زیات راغلی دی الله تو فرمایل چې موسی علیہ السلام سوال خو دویم وک خو تو وس راغلی مخ کې راغلی او هغه امت پر ټولو نه چې کم دین ورسته خو خیر دی ولکن ساجمع بینکما فی دار الجلال زبر فدار الجلال کې دغه امت سره ستا ملاقات وکم او میلاو بری کوم سره وس دنیا کې زکات نشي جوړې ده زکات مخ کې راغلی او دا امت چې نو دا ورست راغلی مونږ ته دریو واسطو سره یو درې امت فضیلت بل دا چې امت ته یو نبی راځي دریمه خبره ده چې موسی علیہ السلام غنت نبی الله درې امت نبی جوړ نکو نو بل دا سملون او نجس انسان درې امت ته پاره نبی چرته هم نشي جوړې سره خبر شروع چې نبی علیہ السلام اخرنه نبی دی او د رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته او نه د قیامت نه مخکې د نبی علیہ السلام د امت نه پس بل امت دا په دنیا باندې پیدا شي بلکې د قیامت د ورځې پورې هم دغه یو نبی دا غیر رسالت او پیغمبري دا بیا او دغه شان رسول الله مبارک دا امت اخرنه امت ته نه پرې بارک د قران آیاتنا او د نبی علیہ السلام متواتر روایت دا په تفصیل سره ذکر شول نن هم د نبی علیہ السلام سبازي روایت بیانو چې رسول الله مبارک په خپل باندې تصریح کړی د جزاء الله دنیا ته اخرنه نبی مبعوث کړي ما زمانہ پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته د رسول الله مبارک روایت رسول الله مبارک خپل تر عاقل د ترزوی عقیل توي نبی علیہ السلام فرمایلی یا عقیل اے عقیل والله لا احبک لخصلتين زستا سره د یو دوه خيونو د وجنه محبت ساتم دا د نبی علیہ السلام د ترزویر او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رور دی ويقل د دوه وجنه مخخي یو د لقرابتک او بل ولحب ابي طالب اياك یوم رشتہ داری د ترزویمی او بل زماره تر تړیر خوخي په زامنو کې پرې دو وجه سره زستا سره محبت ساتم و اما انت یا جعفر تو هر چتای فخلقک
یشبه خلقی نستا اخلاق زمارا اخلاق په شان دي ځکه مې خوښي. واما انت یا علی او علی ته چې مې خوښي راغې وجه دا ده فانت مني بمنزلة هارون من موسی ته خو زما دپاره داسې لکه څنګه چې د موسی علیه السلام دپاره هارون علیه السلام و. نو ذهن ته بیا یو اشکال راته چې هارون علیه السلام دا خو د موسی علیه السلام سره نبی هم الله تعالی نبوت هم ورکړو نو علی صاحب نبی و نو رسول الله مبارک تصریح فرمایله الا انه لا نبی بعدی مگر دومره خبره چې زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته نبی بل زمانه پس ناراضي نور سے څنګه هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په شان دی نو تم زما سره شانتی معاون په هر کار کې او دومره خبره ده چې د موسی علیه السلام نه پس بل نبی راتو نو هارون علیه السلام نبی او زمانه پس بل نبی دنیا ته ناراضي نو لہذا ته چې نو نبی نه الله نبوت نه درکړي او دا شان د رسول الله مبارک د ترزوی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نے روایت ہے دے فرمائی لا وحی الا القرآن د قرآن نه پس به بل وحی ناراضي یعنی وحی صرف او صرف قرآن دی ورسته به بل وحی ناراضي د دې نه پته ولګیرا چې وحی دا په نبی باندې راضي د نبی نه علاوه په بل چا باندې وحی ناراضي او چې قرآن اخرنه وحیدانو پته ولګیرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی نه او بل نبی ورسته دنیا ته راتلو والا نو بیا به د وحی سلسله منقطع نه وه د قرآن نه پس به د وحی سلسله جاری وه و چې څنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمیل چې لا وحی الا القرآن د قرآن نه سوا بل وحی نشته نو پته ولګیرا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی هم دنیا ته راتلو والا نشته او یو مقام باندې رسول الله مبارک صریح الفاظو کې یو روایت ته اگر راوی هم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی دے فرمایا قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لین نبوت ولکم الخلافه زماره پار نبوت او پیغمبري را استاد سره پار خلافت ته یعنی ورسته بتاو زماره پار خلیفګان یې خو نبی به زمانه ورسته تاسو کې ناراضي نبوت زمانه پاره ده او زمانه ورست استاسو لپاره صرف او صرف خلافت پاتې ره نبوت سلسله چره نو دا زما پر اتلو سره ختم را او منقطع را د دې روایت نوم صریح او صفابت ولګیرا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورستا سو کوم چې د نبوت یا د رسالت داوا کوي نو دا باطل داوا دا او دا سره کذاب دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مقام باندې فرمایل روایت سو پیری چرینو ذکر شوی چې الله به تر هغه ورځ پورې قیامت نه راولي تر څو پورې زما په امت کې دیرش داسې کذاب او دجال پیدا شي چې هغه به د نبوت دعوی کوي نو د دین هم پته ولګیدا چې د رسول الله مبارک نه وروسته د نبوت هر یو مدعی چې د نبوت څوک دعوا کوي نو دا به کذاب او دجال وي دا یو د افسوس خبره ده د بعضې خلکو ذهن ته به دا راځي چې دا ولې پرې موضوع پورې تنخته یوه جمعه نه شوه دوه جمعې نه شوې مسلسل دا خو موږ منو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام اخرنی نبی دی نو بیا د دومره روایتو راغونډولو نه او د دې را بیانول نه مطلب سره نو زمونږ معاشرې ته هم هغه ګن را رسېدلی دی زمونږ نوجوان طبقه د نټ په ذریعې سره اغیارو چې کوم دی نو دومره دوکه کړې ده هغه ورځ زمونږ ښکته هغه ځای پروګرام شو یو نوجوان را سره لګیا وې کسان را سره ملګري شول او بیا دا وی چې را عجیبه خبره ده که یو علاقه کې یو عالم او بل عالم پیدا شي خو دا عالم دپاره لغونته کې دمه میلاوه شي ځکه مخکې د یوازې د علم خورا وس شي ورسره دویم عالم شي نو اوس به دوه کسه شي نو که یو نبي دی او د هغه سره بل نبي ملګری شي نو دا کومه راسې غلطه خبره ده دا ټول چې کوم دی د میرزایانو او قادیانو هغه وسوسې او اشکالات دي چې اکثر زموږ نوجوان طبقې ته ورچوي او اکثرو ځایونو کې داسې چې دا په استاذۍ باندې لګېدلي او ځان نه ښیي زمونږ نوجوان طبقه چې کوم دی نو هغه اکثر برباده کي بهر کیف د دې روایاتو نه صریح پته ولګېده چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه وروسته کم یو مدعی د نبوت نو دا به کذاب او دجال ذکر رسول الله مبارک فرمایل زمانه پس با دیرش او یو روایت بل ذکر شوی او سوجو مې مخکې چې هغې کې بس 27 کسان یاد کړي
چې را به کذاب او دجال الله په دنیا باندې پیدا کړي داسې کسان به دعوی کوي اله به قیامت راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې په شان یو روایت تیر جمعه بیان شوی چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته سوال جواب ولېږل چې زه مکې نه مدینې ته هجرت کوم نو رسول الله مبارک د خط په ذریعه سره خپل تر عجیبه الفاظو کې خط راولېږه چې ته پرې مدینه کې ایثار شه راځم رسول الله مبارک فرمایل اطمئن یا عمی زما تر مطمئن اوسېږم په دغه مکه کې فإنك خاتم المهاجرین فی الهجرة ته په هجرت کې خاتم المهاجرین پتا سره الله تعالی هجرت ختم کړی دی یعنی د دینه پس هجرت نور فرض او لازمی نه دی کما انا خاتم النبیین فی النبوة لکه څنګه چې زه په نبوت کې خاتم النبیین یم آخرنی نبی یم څنګه چې زما پر راتلو سره الله تعالی د نبوت لاره بنده کړې ده د نبوت سلسله منقطع کړې ده دا هم صفا واضح الفاظ چې رسول الله مبارک گواہی ورکړه څنګه چې رب گواہی ورکړې ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی داسې په سونو بلکې زرونو ته تعداد رسیدلی چې رسول الله مبارک موقع په موقع باندې مختلف الفاظ سره د دې خبرې تعبیر کړی چې زه آخرنی نبی ما او زمانه پس دنیا ته بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته د دې امت نه پس بل امت چې کوم دی نو الله تعالی به نه پیدا کوي د آخرنی امت دی د رسول الله مبارک یو تفصیلی روایت ته اوږد روایت ته هغې کې منځ ته منځ ډېرې داسې جملې دي چې هغه پر دې موضوع باندې بالکل صفا واضح دلالت کوي چې رسول الله مبارک آخرنی نبی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی نشته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت نه پس بل امت نشته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک هغه واقعه بیانې په کوم شپه باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله معراج تبر خېجولې نه اسمان ته خېجولې او رسول الله مبارک د مختلفو ځایونو الله تعالی په غیبه باندې ګرځولې او دغه ملاقات کړه او سره الله جنت دوزخ او دغه شانتی لوح عرش مو الله پر رسول الله مبارک رسیدلو ناغي کې یو تفسیری روایت ته خو منځ ته منځ دغه جملې داسري چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره او بوراق راوستې شو په بوراق باندې نبی علیہ السلام په یو شپه کې د حرم شریف نه بیت الحرام نه لاړ بیت المقدس ته او بیا د هغه ځای په هغه شپه کې الله تعالی په بره باندې وخېجه او بیا هم په هغه شپه کې راورسه واپس الله د دنیا نظام په ځای باندې ودرول او تر دې پورې چې د رسول الله مبارک د زړه پریشن شي او د فرشتو تر زړه راایستل او په کوم اوبو باندې انزل او اوبه روانې وي نو دا اوبه په ځای باندې ودرېد او کله چې نبی علیہ السلام واپس راغی نو هغه اوبه د هغې نه پس روانې شوې راسي ځکه نظام الله ودرولی ځکه دومره اوږد چکر او یوه شپه د هغې دپاره ډېره زیاته کمه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه د جبرائیل علیہ السلام سره وم نو چې کله د فرشتو یو ټولګی مخې له راغی نو فقالو یا جبرائیل من هذا ما کوي جبرائیل دا کس د سره څوک دی را انسان څوک دی قال هذا محمد رسول الله الفاظو ته غوږ کېروئ څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واضحو الفاظو کې دا فرمایلی دي ځای په ځای سونو زرونو روایت چې زه آخرنی نبی ما څنګه چې الله ګواهي کړې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی فرشتو کې د ټولو نه اعلی فرشته جبرائیل علیہ السلام سوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارف دی فرشتو ته څنګه کوي فرشتوی چې را ستا سره څوک دی جبرائیل علیہ السلام قال هذا محمد رسول الله خاتم النبیین دا محمد رسول الله دی او دا آخرنی نبی دی هغه آخرنی نبی مې روان کړی دی او بیا حدیث کې مخکې راسي الفاظ بیا یو ځای کې راغلي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله سره مخامخ شو نو الله فرمیل قال له ربه تبارک وتعالی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمیل قد اخذتك حبیبا ما تخبل حبیب او محبوب لیکلی وهو مکتوب فی التوراة محمد حبیب الرحمن او دا خبر تورات کې هم لیکته چې محمد رسول الله دا الله محبوب دی مخکې الله فرمایي وارسلناک للناس کافتا پیغمبر ما تر تمام خلکو لپاره لیږلی د تمام خلکو لپاره مطلب ده په اعتبار د مکان سره هم د تمام خلکو لپاره یعنی دنیا کې ستا په دور کې بل نبی نشته مکمل دنیا ته الله انسانیت ته مبعوث کړی او په اعتبار د زمان سره هم ته چې نو ماره تمام خلکو لپاره لیږلی یعنی ستا زمانه دا د قیامت د ورځې پورې ده قیامت نه مخکې چې کوم دی او ستا نه وروسته په دې زمانه کې به بل نبی نه نو په اعتبار د مکان او په اعتبار د زمان سره مکمل انسانیت ته ما ته رالیږلی
او مخکې بیا فرمایه وجعلت امتک هم الاولون، پیغمبره ستا امت ما اولنې پیدا کړی وهم الاخرون او د اخرنې هم دی. او د دې خبرې تشریح او تفصیل څو پیرې وشوه چې اخرنې په دنیاوي اعتبار سره دی چې په ټولو کې اخرنې راغلی، او اولنې د آخرت په اعتبار سره دی. اولنې حساب کتاب به د دې امت سره کېږي. نو ستا امت ما ګرځولی د ټولو نه اول هم او د ټولو نه اخر هم، دنیا او د آخرت په اعتبار سره. د دې نه هم صفا واضحه پته ولګېده چې ستا امت مې دنیاوي اعتبار سره ټولو نه اخرنې ګرځولی دی. وجعلت امتک، او ستا امت مې داسې ګرځولی دی لا تجوز لهم خطبة حتی یشهدوا انک عبدي ورسولي، د دې یوه خطبه هم جایز نه ده تر څو پورې دا ګواهي نه ورکړي چې ته زما بندې او زما رسولې. موږ چې کومه خطبه هم وایو نو موږ د دې خبرې ګواهي پرې کې چې نو دا خامخا ورکوو. او بیا وجعلتک اول النبیین خلقا، پیغمبره ما په اعتبار د خلقت سره او پیدایش سره تر ټولو نه اولنې ګرځولی. واخرهم بعثا، او ما په اعتبار د پیغمبر لیږلو سره تر ټولو نه اخرنې دنیا ته لیږلی. دې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام اولنې څنګه روایت ذکر شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل زه د هغې دور نه خاتم النبیین الله لیکلی یم چې آدم علیه الصلاة والسلام لا په خپله خټه کې وجود ته نه راغلی. نو دنیاوي اعتبار سره په اعتبار د خلقت سره د ټولو نه اولې، او په اعتبار د پیغمبر لیږلو سره تر ټولو نه اخر ما ګرځولی. واتیتک سبعا من المثانی، او تعالی مې سورې فاتحه درکړې ده. ولم اوتیها نبیا قبلک، ستا نه مخکې ما سورې فاتحه بل نبي له نه ده ورکړې. واتیتک خواتم سورة البقره، ما تعالی د سورې بقرې اخرني آیتونه درکړي دي. دا د کنز من کنز تحت العرش، د عرش ته لاندې او خزانه ده د غیر مې درکړي. او لم اوتیا قبلک، ستا نه مخکې ما دا آیتونه چاله نه دي ورکړي. وجعلتک فاتحا وخاتما، ما ته فاتح او خاتم چې کوم دی نو ګرځولی. څو پیرې پرې کې الفاظ رالل چې نبی علیه الصلاة والسلام تمام انسانیت تر قیامت د ورځې پورې رسول الله مبارک چې کوم دی نو اخرنی نبي را لیږلی شوی دی. رسول الله مبارک نه پس او د نبی علیه الصلاة والسلام په عین وخت کې الله دنیا ته بل څه قسمه نبي چې نو دا نه دی مبوس کړی. او بیا د دې نه یو واضح روایت چې کوم دی اوږد روایت دی، هغې څه ټوکړه بیانوم. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی علیه چې کله الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړ چې را خپله بیبي او را خپل بچی را بوځه او کوم ځای چې خانه کعبه هلته یې پرېږده، تاسو قربانو دور کې یا را حج په دور کې را مسله پوره اورېدلې ده. لما امر ابراهیم علیه السلام باخراج هاجره، کله چې د بیبي هاجره د ویستلو چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو، نو حمل علی البراق، ابراهیم علیه السلام په یو براق باندې سور کړی شو. جبرائیل علیه السلام ورسره دی. نو فکانا لا یمر بارض عذبة سهلة، کله چې به داسې په یو خوږه او سرسبز علاقه باندې ابراهیم علیه السلام ور تېرېده براق باندې، او په نرمه ښکلې علاقه باندې به تېرېده، الا قال انزل ها هنا یا جبرائیل، وی جبرائیل دا ځای کوز شه، دا ځای ډېر برابر دی، دلته کې به کوز شو منګه. نو فیقول لا، جبرائیل علیه السلام به ویل نه، دګره دې ځای ما ته حکم نه دی شوی. حتی اتا مکته، تر دې پورې روان دی په براق باندې مکې ته راورسېدل. کله چې مکې ته راورسېدل فقال جبرائیل انزل یا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام اوس دا ځای کوز شه، دا ځای دی ستا هغه ځای چې الله د کوم ځای حکم کړی دی. نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل حیث لا زرع ولا ذرع، حیث لا ذرع، دا خدای زیری چې دلته کې نه زرع نه چېرته کې ساورو او د ساورو پی ښکاري چې هغه سړی سکي او د هغې د خوراک په ځای باندې استعمالوي، ولا زرع، او نه دلته کې کروندې شته، دا خو یو خوشي بیابان دی، یو سپیري شګي دي. قال نعم، جبرائیل علیه السلام ورته وی خو مخکې خبره واوره. ها هنا یخرج النبی الامی من ذریة ابنک، ستا د زوی په اولاد کې به الله تعالی هغه امی نبی د دې علاقې نه راوباسي، الذي تتم به الکلمة العلیا، هغه نبی چې الله به پرې راوچته کلمه په هغه باندې تمامه او مکمله به ستا په اولاد کې چې کوم دی الله تعالی به د آخر زمانې اخرنی نبی په دې علاقه باندې پیدا کوي. ځکه چې کوم دی نو ستا دغه بیبي هاجره او ستا بچي اسماعیل علیه السلام ته د دې ځای راوسېرو حکم وشو. د دې نه صفا واضحه پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام ته الله په هغه دور کې د جبرائیل علیه السلام په واسطې سره وفرمیل چې دلته کې به تا باندې دا ځای آبادوم، ځکه هغه امي نبي
هغه نبی چې الله به پرې راپاکه کلمه تماموي د هغه نه پس به بل نبی نه وي الله به یې د دې ځمکې او د دې خطې نه چې کوم دی نو دا راوباسي او دغه شانتې یو صفا روایت د نبی علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې چې رسول الله مبارک اخرنی نبی د نبی علیه الصلاة والسلام امت اخرنی امت په دې باندې د تمام انسانیت اجماع ده د آدم علیه الصلاة والسلام د دور نه والا د قیامت د ورځې پورې څومره انسانیت دی ټول اتفاق دی هغه څنګه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو تفصیلی روایت دی هغې کې بعضې الفاظ داسې دي روایت ډېر زیات اوږد دی چې کله د قیامت په ورځ باندې هغه قیامت برپا شي میدان محشر کې خلک تنګ شي لا فیصله نه کېږي حساب کتاب نه کېږي تاسو بیا اورېدلي دي مبلغینو حضراتو را چې نوره په هغه ورځ باندې څومره راښکتی څومره سخته ورځ به خلک په راشي حضرت آدم علیه الصلاة والسلام پسې سفارش وکړه دا روایت موږ شاید 13 جمعه هم ویلی خو په نورو الفاظو کې کله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته خلک راورسي عیسی علیه الصلاة والسلام به ولاړ شي نبی علیه الصلاة والسلام پسې رسول الله مبارک وفرمیل یاتون محمد صلی الله علیه وسلم یقولون نبی علیه الصلاة والسلام ته به خلک راشي او سبو ورته الفاظ واورئ د تمام انسانیت پرې باندې اجماع ده د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د دور نه والا تر قیامت د ورځې پورې څومره انسانان راځي د ټولو اجماع واورئ دا ټول خلک په راشي یا نبی الله ای د الله نبی انت الذي فتح الله بک ته هغه ذات او هغه شخصیت چې الله د نبوت شروع هم په تا باندې کړې وه و ختمه نبوت یې په تا باندې ختم کړی ستا نه وروسته بل نبی نه دا به څوک وایي دا د آدم علیه السلام د دور نه والا د قیامت د ورځې پورې څومره انسانان دا ټول به چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته هغه شخصیت چې ستا نه الله تعالی نبوت شروع کړو و ختمه بک او په تا سره ختم کړو وغفر لک ما تقدم و ما تاخر او تا ته مخکینه او وروستنی چې کوم دی نو خطاګانې د دې مغفرت کړو د نبی علیه الصلاة والسلام خطاګانې سوې نو موږ درسونو کې بار بار ویلي چې د پیغمبر خطا چې کوم دی نو دا کومه خطا بهر کیف د تمام انسانیت پرې خبره باندې اجماع چې د قیامت په ورځ باندې به نبی علیه الصلاة والسلام ته دا وایي چې ستا نه الله رسالت شروع کړو او هم په تا باندې نبوت چې کوم دی نو دا ختم کړو او دغه شان د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه یو بل صریح روایت دی چې ان موسی لما نزلت علیه التورات چې کله په موسی علیه الصلاة والسلام باندې الله تورات نازل کړ وقرأها او کله موسی علیه الصلاة والسلام هغه تورات وکړه ویل وستو فوجد فيها ذکر هذه الامه نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د دې امت چې د نبی علیه الصلاة والسلام کوم امت دی د دې ذکر په تورات کې چې دی نو دا ویلي ده د دې فضایل هلته کې تورات کې واورېدل فقال یا ربي موسی علیه السلام فوراً د رب نه سوال شروع کړو وی ای زما ربه انی اجد فی الواح امة زر تورات په تختو کې یو امت چې دی نو دا امم هم الاخرون السابقون دا به آخر همي دا به ټولو نه اول همي یعنی دنیا کې به ټولو نه آخر راځي آخرت کې به ټولو نه اولي فجعلهم امتی خدای دا زما امت وګرځوه خدای دغه امت زما امت وګرځوه دلته پته ولګېده د موسی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه خبر راووته چې دغه امت په د آخرت په اعتبار سره ټولو نه اولي او دی به د دنیا په اعتبار سره چې کوم دی هم الاخرون دا به د ټولو نه آخري نو چې د موسی علیه الصلاة والسلام بشانتې یو جلیل القدر پیغمبر هم د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې دا ګواهي ورکړه د دې امت په باره کې دا ګواهي ورکړه چې دا به د ټولو نه آخره نه راځي د دې نه به نور صفا واضح الفاظ چرته مونږ چې کوم دی نو دا ذخیرو کې مومو او بیا د دې نه یو صفا روایت هغه ده چې کله مونږ 13 جمعه باندې ویلو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د دواړو ولو په منځ باندې داسې زر کې راګۍ په شان یو مهر لګېدلی او د دانو په ذریعې د زخو په ذریعې سره په هغې باندې محمد رسول الله لیکلی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت مهر و اوس واورئ چې د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د دواړو ګو په منځ باندې الله تعالی څه لیکلی د نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د روایت چې کوم دی نو راوي دی دی فرمایي بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله خاتم النبیین د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د دواړو ګو په منځ کې چې کوم دی نو لیکلی شوی چې محمد رسول الله خاتم النبیین چې محمد رسول الله دا د الله رسول دی او خاتم النبیین دی په نبیانو کې د ټولو نه آخرنی نبی دی د نه پس
پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته دا د هغه دور نه چې الله دنیا ته اولنی انسان راولېږه حضرت آدم علیه السلام د هغه ول په منځ باندې د نبی علیه السلام د ختم نبوت عقیده چې کوم دی نو دا مکتوب او لیکلی شوه د دې نه نور صفا رواج چرته کېدی شي او یو بل روایت دی حضرت انس رضی الله تعالی د هغې رواج چې کوم دی نو راوي دی یو اوږد روایت ته هغې کې داسې الفاظ راغلي دي چې نبی علیه السلام وفرمیل ان موسی دعا الله تعالی کله چې الله تعالی نه موسی علیه السلام سوال وکړه چې اجعلني نبیا تلک الامه یا الله ما د دغه امت نبی جوړ کا د کوم امت منګه شاته روایت کوي چې کله تورات پڑھاو کو تورات کې د دې امت صفات ولیدل نو رب ما د دغه امت چې نو ما پیغمبر جوړ کا قال نبیها منها الله فرمایل نبیها منها د دغه امت نبی به دغه امت نه الفاظ تلک سوچ کې نبیها منها دغه امت نبی به دغه امت نه دلته کې نبی صيغه الله تعالی واحد راوړه جمع رانوړه پته ولګی چې دې امت لپاره به صرف یو نبی چې نبیها الله دې ونه فرمایل چې انبیاءها منها دغه امت انبیاء به دغه امت نه بلکې نبی به دغه امت نه چې کوم دی پته ولګی چې دې امت لپاره صرف او صرف یو نبی دی بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته دلته موږ ته دوه خبرې واضح شوي یو دا چې د موسی علیه السلام په شان یو جلیل القدر اعلی مرتبه والا پیغمبر الله د دې امت پیغمبر جوړ نه کو نو موږ وایو چې موسی علیه السلام الله د سوال باوجود موسی علیه السلام په الله باندې دومره ګران د هغې باوجود الله د دې امت نبی جوړ نه کو موږ وایو د مرزا غونته یو ملعون او یو پلیت او یو نجس څیز به الله د دې امت څنګه نبی جوړوي دا د خلکو په دې ذهنونو باندې څه شوي دي چې خلک په دغه کذاب او دجال پسې بیا هم چې کم دی نو ورپسې څوک ورپسې مني څوک وایي زه چې کم دی نو دفاع کوم بهر کې د دې روایتونو پته ولګېده چې موسی علیه السلام ته الله وفرمیل نبیها منها انبیا نه بلکې یو نبی به هغه به هم د دې امت نه قال نو موسی علیه السلام بل دعا وکړه دعا دا وکړه چې اجعلني من امت ذلک النبي صلی الله علیه وسلم رب دغه امت خو زه نبی نشم جوړېدی خو ما د هغې نبی امتي جوړ کا ما د هغې نبی امتي جوړ کا ځکه تورات کې د دې امت فضل ډېر زیات راغلی دي الله ورته وفرمیل چې موسی علیه السلام سوال خو یې دویم وکړه خو ته اوس راغلی مخکې راغلی او هغه امت په د ټولو نه چې کوم دی نو وروستی خو خیر دی ولکن ساجمع بینکما فی دار الجلال زه به په دار الجلال کې د دغې امت سره ستا ملاقات وکړم او میلاو به دې کوم ورسره اوس دنیا کې ځکه ته نشي جوړېدی ځکه ته مخکې راغلی او دا امت چې دی نو دا وروسته راغلی موږ ته دریو واسطو سره یو د دې امت فضیلت بل دا چې دې امت ته به یو نبی راځي دریمه خبره ده چې د موسی علیه السلام غونته نبی الله د دې امت نبی جوړ نه کو نو بل داسې ملعون او نجس انسان د دې امت لپاره نبی چرته هم نشي جوړېدی او بیا د نبی علیه السلام یو صفا او سری روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دهم قصه معراج بیانوي ځکه مختلفو د نبی علیه السلام مختلفو صحابو د معراج واقعیا خپل الفاظو کې بیان کړی دا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو طویل روایت بیانوي او هغه کې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایل کله چې د معراج په شپه باندې زبر او روخې جوړ شوم نو قال لي ابراهیم علیه السلام ما ته ابراهیم علیه السلام یا بني اے بچوړیا انک لاق ربک لیلا تب نن شپه خپل رب سره ملاقات کې کله چې اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره د نبی علیه السلام ملاقات شو ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته اے بچوړیا نن شپه به د الله سره ته ملاقات کې و ان امتک آخر الامم الفاظ سری او صفا و ان امتک ستا امت چې کوم دی نو آخر الامم دا په تمام امتونو کې آخرنی امت دی و اضعفها او په تمام امتونو کې ضعیف دی نو نن شپه به تر رب سره ملاقات کې ګورستان چې څه کېدی شي نو د خپل امت لپاره سفارش وکړه نرمي ولا طلب کا عباداتو کې ولا کمی چې کم دی نو دا طلب کا نبی علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام دا وصیت وکړو خو سری او جلی الفاظو کې دا وفرمیل چې ستا امت د ټولو نه آخرنی ستا امت په ټولو کې کمزوری دی لہذا نن شپه رب ته ښه سپارښونه وکړه د هغو دپاره لږ تخفیف عباداتو کې چې کم دی نو طلب کا د دې نه هم پته ولګېده او بیا د نبی علیه السلام
هغه فقیر صحابي د رسول الله مبارک جان نثار او پر رسول الله مبارک باندې عاشق صحابي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د یو تفصیلی روایت را نقل کړي چې داغه په منځ کې بعضی الفاظ داسري چې قال جبرائیل للنبي صلی الله علیه وسلم یو پیر جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ان ربک یقول پیغمبر ستار رب چې کوم دینو فرمای ان كنت اصطفیت آدم فقد ختمت بك الانبیاء اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کما آدم علیہ الصلوۃ والسلام له مرتبه ور کړی را د صفی الله اغلم درجه ور کړی را د صفی الله نو پیغمبر تعالی هم یو درجه در کړی را فقد ختمت بك الانبیاء تعالی دا درجه در کړی چې ستا په ذریعه سره ما انبیا ختم کړی دي ستا په ذریعه سره د انبیاء سلسله منقطع شوی را وما خلقت خلقا اکرم منك علی او ستا رب فرمایي چې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما په دنیا کې راسي مخلوق بل نه پیدا کړي چې هغه په ما باندې ستانه زیات ګران او زیات عزتمندي د دې روایتونو هم صفا او صریح چې کوم دینو اندازه ولګیرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی د رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا ته چې کوم دینو راتلو والا نشته یو واقعیا بیانو منګوي چې الله هم دا گواہی ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس زرونو روایتو کې را تصریح کړي را ذاخرنه نبی ما یو جمعه باندې مونږ ویلو چې د ځمکې حیوانات هم هغه سمساری او خادمه هم گواہی ورکړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتو هم گواہی ورکړي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی نن راشي د مړو د خلې نه واوري مړو هم باقاعده دا گواہی ورکړي را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ د یو روایت را نقل کړي کان زید بن خارجه من سرات الانصار زید ابن خارجه چې کوم دی دا انصارو د سردارانو نه یو سردارو فبینما هو يمشي في طريق من طرق المدینه مدینه په لارو کې په یو لار باندې او پیر چې کوم دینو روانو بین الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې یو لار باندې چرته ته اذ خر ناسا پر اغرزیره فتوفیا نو د وفات شو مړ شو نو کله چې انصارو ته پته ولګیره فاتوه نرال د خاله د لاش چې کوم دینو فاحتملوه الى بیته کورته چې کوم دینو د لاش کله ویول او دغه شانته وسجوه کسان وبردین د باندې صادری مادری وغیرہ ورواچولې د هر طرفه د لاش په صادرو کې چیرې نو دا پټ ک وفي البيت نساء من نساء الانصار د پکور کې انصار سره زنانه جمع شوي یبکین علیه پر زید ابن خارجه باندې جړه پریاد کو چغه والے جړلې ورجال من رجالهم د انصار باز سړی چیرې نو دا پر کور کې را جمع شو ناس ورته چاپیرا فمکثال حاله پر حال باندې د پروت زنانه ورته جاړي نارینه ورته انصار را جمع شوی دي حتی اذا کان بین المغرب والعشاء تر دې پورې چې ما سوتنه او د ماخام من شو شپه بالکل خورش و تیاره جوړه شه اذ سمعوا صوت قائل یو قائل او یو आवाज کون کې आवाज وکړو زنانو جړل आवाज وکړو یقول انصتوا غلی شي خلق چاپیره غلی شول تیاره دا چاپیره غیر چاپیره ګوري چیرې دا आवाज چا وکړو فنظروا دیو چاپیره قتل چیرې دا आवाज د کم زین راغی چا دا आवाज وکړو چې غلی شي فاذا صوت من تحت ثياب د کپڑے د لاندې نه د आवाज راخته په د پر لاش باندې چې لپاسه کومه کپڑا غوړې دلې دا غې د لاندې نه د आवाज راته فحسروا عن وجهه وصدره خلق در مخنم کپڑا والا ولا او در سینینم کپڑا والا ولا فاذا القائل يقول على لسانه در پر جب باندې وین کې چرینو دا خبرې کوي محمد رسول الله النبي الامي خاتم النبيين لا نبي بعده دا आवाज در په جب باندې کېږي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی النبي الامي د امیان پړ نبی ری خاتم النبيين د اخرنه نبی ری یعنی د پراتلو د نبوت سلسله ختم شوی را لا نبی بعده ددن پس بل نبی دنیا تراتلو والا نشته کان ذلك فی الكتاب الاول دا خبر په ولنو کتابونو تورات زبور انجیل کې هم او دغه شان صدقه رشای ویلی دا خبره در پر جب باندې مړی پر لاش پر جب باندې چې کم ده بے روح جسد پروته د زید ابن خارجه پر جب باندې سوګدانی دا کوي خلکو د مړی د خلینو موریدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نبی ری
د مړي د خولې نه خبره واضحه شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی الامي دی د مړي د ژبې نه خبره واضحه شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخرنی نبی دی د ځمکې کم یو جز اخر تاسو له پرې باندې دلالت درکړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبوت بالکل اخرنی رسالت او نبوت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت د ټولو نه اخرنی امت دی بهر کې دا یو موضوع شروع ده ان شاء الله مزید روایت په پرې باب کې نور چې کم دی نو بیا وایو او بیا د صحابو اقوال د علماو اقوال او بیا که څوک د دې په خلاف باندې عقیده او نظریه لري د هغې مطابق الله څه فرمایلي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي د صحابو عمل د هغې په خلاف باندې سو ان شاء الله که زندگی او د موضوع باندې به مستقله خبره کوو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي